بسم الله الرحمن الرحیم. ډېر زیاتو ګرانو کتونکو، د ټولو ناول خو د خپلې ټولې صوبې د استادانو صاحبانو ډېره زیاته شکریه ادا کوم، ډېره زیاته مننه یې کومه چې هغوی واقعي دا ثابته کړه چې څوک کومه پارټي د چا دپاره کار کوي او د هغوی د ضرورتونو د هغوی د مطالبو ترجمانی کوي، نو هغه ثابته کړه او موږ ډېره زیاته شکریه ادا کوو، ډېره زیاته شکریه ادا کوو. دا باور ولا هم ورکوو چې انشاءالله د عوامي نیشنل پارټۍ منشور هم دغه دی، د تعلیم زموږ په ترجیحاتو کې شامل دی او انشاءالله که په اپوزیشن کې یو که په حکومت کې یو نو د تعلیم لپاره به خپل کوششونه چې دي د هرې شوبې دپاره دا به جاري ساتو. زه ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې ډېر دروند استقبال یې وکړو او ډېر درناوی موږ ته راکړو. په الله باندې دې درانه شي، الله دې ورته د هغې اجر ورکړي. د دې سره سره ما ته بیا نن د اپر دیر نه او د یو ځای نه د بل باجوړ نه مشرانو ملګرو سره رابطې وکړې چې دغلته پرون څه د مغل په حواله باندې چې کوم متل موږ ویلی و نو په هغې باندې بعضې زموږ وروڼه مشران هغوی پریشانه شوي دي، هغوی دلازاري شوې ده. دا دې واضح دی چې عوامي نیشنل پارټي ظاهره خبره د هغوی سیاست چې دی هغه معلوم دی، مدعا معلومه ده او د سیاست مقصد معلوم دی. موږ ټول دلته پښتانه پاتې کېږو، څوک په نسل باندې مغول یو، څوک هر قام یو، هر قبیله یو، خو ټول چې دلته پاتې کېږو نو د دې صوبې خلک یو او زموږ اواز چې دی هغه د یووالي دی، هغه د روغوالي دی، هغه د جوړولو دی او د هغې هرګز دا مقصد نه دی چې چا دلازداري وشي یا د څوک بیا هغې د خبرې مقصد له غلط رنګ ورکړي. موږ بچه ته دا اجازت هېڅ چاله ورنکړو او نه به دا موقع چاله ورکړو. لہذا کم مغل وروڼه خویندې چې زموږ په دغه خبره موږ خو که په تقریر کې خبره کوو چې د سیک د دور د هر دور چې خبره کوو، که د انګریز د دور خبره کوو، د تیر تاریخ کې د هر چا د دور خبره کوو، نو د هغه ادوارو یا د هغه دورونو د ظلم خبره کوو. اوس خو دا دلته موږ چې څوره پاتې کېږو موږ ټول مظلومان یو. دلته پښتونخوا کې چې څوره مغل پاتې کېږي، پښتانه پاتې کېږي، هند کو سپیکینګ پاتې کېږي، بلې ژبې ویونکي پاتې کېږي، موږ ټول یو پښتانه یو، یو قام یو. نو عوامي نیشنل پارټي د یووالي خبره کوي، د روغوالي خبره کوي. موږ یوه خبره د هېڅ چا د خفګان دپاره نه کوو، نه موږ څوک خفه کول غواړو او نه دې زموږ نه څوک خفه شي. په دغه خبره باندې که چاته هم دل ازاري رسېدلي، عوامي نیشنل پارټي ولسي پارټي ده، موږ د هېڅ چا دل ازاري کول نه غواړو او ظاهره خبره ده دا موږ ټول یو وروڼه یو، موږ به ولې یو بل خفه کوو؟ بلکل موږ ټول یو قام یو او ټول مغل وروڼه خویندې. خدای دې هېڅ چاته زموږ نه خفه نه کړي، خدای دې داسې وخت رانولي چې د مغل وروڼه خویندې یا زموږ نه نور څوک خفه شي او نه به یې موږ خفګان له ورکوو او خدای مکړه که هغوی زموږ نه خفه وي نو موږ به ترېنه معذرت کوو. موږ ترېنه معذرت هم کوو چې هغوی د بیخي په دې خبره خفه نه شي. د دې خبرې مفهوم هم دغه نه دی چې کوم خلک وله رنګ ورکوي. موږ د هغه تشبیه که ورکړي د تاریخي ادوارو د ظلم باها ورکړي. موږ ټولو وروڼو خویندو ته ویل غواړو، موږ ټول ولس ته ویل غواړو چې عوامي نیشنل پارټي د دې قام وکالت کوي او د دې قام د زخمونو باندې مرهم پټۍ کوي. موږ ټول چې وکالت کوو دا دومره سخته لار چې عوامي نیشنل پارټۍ خپله کړې ده او موږ غواړو دا چې خپل کام خپل کړو. موږ د خپل کام پردي کولو دپاره نه یو لګیا، موږ د خپل کام د یووالي دپاره لګیا یو، موږ د خپل کام د یو بل ته رانږدې کولو دپاره لګیا یو، موږ په خپل کام کې د نفرتونو ختمولو دپاره لګیا یو، موږ په خپل کام کې د دننه جګړو ختمولو د خلاف لګیا یو، موږ په خپل کام کې د نفرتونو د بغضونو د ختمولو خلاف لګیا یو. لہذا ټول مغل وروڼو خویندو له دا باور ورکوو او بیا زموږ خو میجارټي اکثریتي مغل وروڼه خویندې چې دي هغه په عوامي نیشنل پارټۍ کې دي او ټولو ما سره رابطه وکړه. زه د هغوی ډېره زیاته شکریه هم ادا کوم. لہذا موږ کله داسې کولی شو چې تاسو خفه کړو
خدای هم ټول عمر خوشحاله ساته. خدای دې موږ ټول کام ټول عمر خوشحاله ساتي، په امن ساتي، په سکون ساتي. ستاسو د ټولو ډېره مهرباني.